عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. دامشن رسالت چ حقیقی ترجمانان دی بس دغا دا اشاعت توحید نوجوانان دی بس دغا دا اشاعت توحید نوجوانان دی دامشن رسالت چ حقیقی ترجمانان دی بس دغا دا اشاعت توحید نوجوانان دی د توحید د مسئلے بیان کی دوی دی نمبر 1 دوی وڑے دے د هر چنا پدی کی پوزیشن په توحید باندې قربان دے د خلق مالو تنا دا گلشن د شهداو دے د دور غازیان دی بس دغا دا
اشاعت التوحید نوجوانان دی بس دغا د اشاعت التوحید نوجوانان دی دا مشن رسالت چی حقیقی ترجمانان دی بس دغا دا اشاعت التوحید نوجوانان دی دا خلق د دی خلق دا فکرنا بدل والغواړي قرآن او په سنت معاشره دوی سم والغواړي بنده دوی د بنده د بندګۍ نه بنده والغواړي د محمد رسول الله د هغې مشن سپایان دي د محمد رسول الله د هغې مشن سپایان دي بس دغا د اشاعت التوحید نوجوانان دي دا فکر شیخ طاهر د قافله د الوانی دای پالار د تصوف کی سلسله د چلاسی دای جذبه مو د غیرت وینو کی گڑ د طاهر دای د شاه ولی الله د علم فکر وارثان دی د شاه ولی الله د علم فکر وارثان دی بس دغا د اشاعت التوحید نوجوانان دی پدې ملک مونږ نظام هم قانون د شریعت غواړو مونږ د صحابه د ناموس حفاظت غواړو ناری مونږ هر طرف ته د الله د وحدانیت غواړو محافظ د انبیاء و د ناموس د غیرتیان دی محافظ د انبیاء و د ناموس د غیرتیان دی بس دغا د اشاعت التوحید نوجوانان دی مونږ وایو زمونږ رونو یو الله مشکل کشا دی د خالق د کائنات یو الله حاجت روا دی فاتحین تر والناس ټول قرآن پدې گوا دی مونږ وایو زمونږ رونو یو الله مشکل کشا دی د خالق د کائنات یو الله حاجت روا دی فاتحین تر والناس ټول قرآن پدې گوا دی ټول خلق د دنیا می پدې ټکی دشمنان دی بس دغا د اشاعت التوحید نوجوانان دی بس دغا د اشاعت التوحید نوجوانان دی دا گبران من صادق لرم تعلق دا اشاعت سرائے دا گبران من صادق لرم تعلق دا اشاعت سرائے تڑل مخپل زان دے تل دغی جماعت سرائے شعرنا بالی کما تل دزڑ پصداقت سرائے چی قربان پا اشاعت دی دا هاغ غیرتیان دی بس دغا دا اشاعت توحید نوجوانان دی دا مشن رسالت چی حقیقی ترجمانان دی دا مشن رسالت چی حقیقی ترجمانان دی بس دغا دا اشاعت توحید نوجوانان دی بس دغا دا اشاعت توحید نوجوانان دی بسم الله.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة محترم مراکین جماعت اشاعت التوحید و سنة تاسو دا خبره معلومه ده چې زمونږ دانن مجلس او دا اجتماع یو تربیتی اجتماع ده جماعت اشاعت التوحید و سنة یو عالمی مذہبی تنظیم دے الحمدللہ ملک پاکستان کے نا ټول دنیا کې د دې شاخونه دي تنظیمونه دي درسونه دي پروګرامونه کیږي اجتماعات کیږي د دې جماعت د ترقې لپاره مخکې بوتلو لپاره او نورم د دې زیات نه زیات ممبران جوړول او خلکو کې د دې مشن خورول هغه لپاره مختلف پروګرامونه زمونږ کیږي کله اجلاسونه وي کله اجتماع عام په نوم باندې کله دوري وي دغه مشن لپاره ماهنامه رساله دا هم یو مشن چلی او کار کوي په دغه ټولو کارونو کې یو ترتیب دای چې د کارکنان چې کم کسان کار کوي تنظیم چلی د تنظیم ذمہ دارانی عمرا ناظمین مالیات والا شعبہ وغیرہ چې د دوی وخت په وخت باندې داسې هدایات ورته ورکول کېږي چې تنظیم د ترقې په لار باندې هغه مخکې رواني کله کله څه نقصانات کمې راشي د هغې نشاندهي وشي نورم تنظیم فعال شي مضبوط شي چې کم کمې په نظر باندې راځي نو هغه ښودلی شي هغې دپاره داسې قسمه پروګرامونه کېږي یو عام اجتماع ده چې هغه د عوامو د تمامو مسلمانانو دپاره د اصلاح په هغې کې بیانونه وي تقریرونه وي مقررین علمائی او ټول عوام د هغې نه فایده اخلي خو تربیتی کنونشن دا د ذمہدار عهدیدارو دپاره ذمہدار کسانو دپاره دی چې د هغې څه کمې وي د هغې اصلاح وشي نن دلته موږ چونکې په دې وجه د دې موږ فیصله کړې وه په شرنګل کې خو بیا ملګرو وی چې هغه ځای لرې هم دی دویم دا چې دا مرکز دی او دا کومه دوره چې شروع ده دا ځان له مستقل یو تربیت دی حضرت شیخ صاحب دامت فیوضهم الله د عمر کې برکت واچي چې روزانه د هغې درس کې داسې خبرې لکه نن هم چې کوم د هغې پوره درس و نو هغه یو تربیت په هره حواله باندې په هر دغه باندې هغې بیان وکړو او الحمدلله اردو زبان کې چا ټول مرګرو اوریدو عهدیدارو مو اوریدو اراکینو مو اوریدو ممبرانو مو اوریدو عوامو مو اوریدو او روزانه هم دغه شان هغه تربیت هغه کیږي چلیږي نن چې کوم هغې اخیری درس کې اختتامی خبرې مو کې نو د قرآن کریم هغه اصولو کې هغې دا بیانول چې قرآن کریم کوم څلور اهم مسلې بیانوي چې مقاصد اربعه ورته وایي
بیا د هغه مقاصدو د پاره د هغه د مضبوطولو د پاره د یو څلورو خبرو ضرورتي چې هغه یو بدني قرباني ده، جهاد دی، جدوجهد دی، دویم مالی قرباني چې انفاق فی سبیل الله، او دریم د هغه د پاره تنظیم دا ضرورتي، څلورم د هغه تنظیم او د هغه د پاره د آداب ضرورتي چې هغه مطابق او چلول شي. دغه تنظیم چې د جماعت د مضبوطیا د پاره دا یو ذریعہ ده، دا تنظیم برای تنظیم نه دی، بلکې دا تنظیم د دغه اصول د پاره، د دغه مقاصد د پاره، د دغه مسائل د پاره دا تنظیم دی. نو دغه تنظیم سو اصول پکار دی ان شاء الله، هغه منګه د تنظیم مقصد، دغه ضرورت، دغه فائدې سبا نشست کې به ان شاء الله تفصیلا راځي. د کارکنانو ذمہ داري، د مجلس عاملې ذمہ دارو، عہدیدارو ذمہ داري، زمون چې کوم دستور منشور دی داغه چې کوم شرایط ضوابط پاغي کړي دا ټول به ان شاء الله بیانېږي مرګور ہوتا. دا یو عام اجتماع نه و، دا صرف د مجلس عاملې د راکینو چې موږ دا بزان له برکو. خو چونکې د شیخ صاحب او فرمایل چې دا خو چونکې داسې خبرې دي چې هر رکن تار مرګري ته ضرورت شته دی، نو کداغي د پاره څه د نقصان نه دی او د فائدې دي، نو که عام پکې شامل شي د الله چې کوم راغلي غټول مرګري دي، د جماعت راکین دي، کنه نو خدایدار نه دي، سبب وي کنه داسې امید او شورا او کنیت هغه سره نشته، سبب وي. بیا د مشرانو خبرې قرآن او سنت پرانا کې نو ټولو ته ضرورت شته، نو دا غي د حکم مطابق منګه دا بیا دلته عام په مسجد حال کې مقرر کو چې د نور مرګرو ته فائدہ مو رسی، علماء سره ملاقات مشي، او کومنګ جدا کړو دا مرګري وو چې دا دلته کې سوي دا ول جدا دي، دا نور خلق دي، نور سره مشورې کوي. د په وجه باندې منګه دا محفل عام کو وخت زکه زناړو مو خبرو سبب ان شاء الله من کو ماستان یا بل ټیم من به وخت باندې تاسو وایو نن او سبا دوړ ورده دا نشستونه بچلیږي. پدې کې نور علماء هم دي، نن لومبه نشست کې لومبه بیان زمونږه حضرت شیخ علامہ امداد الحق صاحب مدذله العالی دا غي دي چې هغه مرګرو ته په دې وخت کې چې کوم بیزایا بعض خبرې چې هغه دومره د اختلاف دی یا نه دی، خو هغه دومره حد رسولي چې هغه دغه سره انتها نشته او دغه پوجا باندې نور مسائل هغه جوړیږي. زمونږه دا اراده وا چې دا اختلافي مسائلو کې د اعتدال چې کوم لار ده هغه موږ ته په ګوته کړی شي، او دام په ګوته کړی شي چې د اشاعت دا سزان لا یو جماعت ته په دور کې کنا د دې صدوبندیت یا حنفیت یا اهل سنت والجماعت سره هم سره تعلق شته او د دې سره تسلسل دی یا دغه مطابق دی. نو په دې باندې ان شاء الله دا غي خبرې موږ له پکار دي چې موږ دا د زړه په غوګونو باندې ورو، د زړه په تختو باندې دا موږ ولیکو. دا اوایي خبرې بنئ عام د اجتماع چې خبره وشوه، دا د هر کارکونو د رکن د پاره پورا یو بنیادی حیثیت بلري، او دغه منګه په خپل عملی یعنی ځان کې مراولو، او دا هغه منګه په خپل حلقو کې، په خپل ځایونو کې، په خپل درسونو کې، په خپل حلقو کې څومره چې چا ذمہ داری دا غو ذمہ داری کې هغه دا بیا مرګور ته وي، او دغه طریقې سره دغه مشن دا جاری وي. زه دعوت ورکوم خپل محترم ته، مخدوم محترم حضرت شیخ علامہ مولانا امداد الحق صاحب چې هغه راشي او تاسو ته په دې باندې گفتگو وکړي.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ہے زندہ فقط وحدت افکار سے مومن، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد، وحدت کی حفاظت نہیں بھی قوت و بازو، کچھ کام نہیں آتا یہاں عقل خدا داد۔ عزت مندو، مشرانو، اراکینو، امیرانو، ناظمانو، انتہائی اہم مقصد باندے مونگا ٹول دلتا کے پدے مرکز عظیم کے راجم شویو۔ اللہ دے انسان پا بدن کے اندامون خودیر پیدا کری دی، لیکن پاگے اندامونو کے زڑو اینا او مازغو دا دیر اہم اندامونا دی۔ دا درے قسم اندامونا ٹول بدن لچلون کی دی۔ کہ دماغ صحیحوی دا انسان کارونا دا تولیوی، کہ دماغوں کے نقصانی نیو سڑے و پڑیران گرزی چرڑے و کاغذون و ٹولی داغد جوان سا مقصد نی، زڑکے روغ موٹوی نو ددن نور اندامون بیا صحیوی، او کزڑکے سا نقصان راشی دزڑو والونے خراب شی، یو یا دوا کم یا زیاد پاغ اعتبار سرا دد پدے بدن کی نقص او کمی اغا محسوسی گی۔ اینکا دد برابر وی نو دینے پو ساتت ٹول بدن تا وینا سپلائی کی گی، او کا بدن وینا نجوڑی یا وینا جوڑی خواغا وینا سوزی نو دا غی انسان دا تباہی دا پارا یو پیش خیمہ اگا جوڑی گی۔ سنا مخلوقات چی دی پائے کے علماء او پا علماء کے دا جماعت امیر عمومی او خط نور امیران، ناظم عمومی او خط نور ناظمان او سونا اراکین چدی پخپل پلزے ٹول اہم پرزی دی، لیکن چکم دا زڑ حیثیت تے اگر جماعت دا امیر دے اور تنظیم دا مشر دے داغن با دا ٹول اراکین تاویگی داغی پہ ہدایات بانی با عمل کی۔ دویم خبر دادا چی داغ دور دے چی سوکم پدے کے ادن دے، ہر یو تن ویخ دے، خود چا صلاحیت اور استعداد پا غلط رخ باندے استعمالی گی، ضرورت دے خبر دے
چې هغه د غلط رخ نه راکاږلی شي، هغه خپل منهج وښودلی شي، هغه خپل دستور او منشور آیین او ضابطه هغه وښودلی شي چې پاغه آیین، پاغه دستور، پاغه منشور باندې د خپل ژوند تیری. دا ټول ذمہ داری ده، لیکن اوله ذمہ داری د اراکینو، د مشرانو او د عہدیدارو ده. د باطل دا کوشش ده چې درې طبقاتو کې خرابی راشي، نو بیا په دنیا کې خپل خرابی راځي. د قرآن او سنت تعلیمات دادي چې د غدرې قوتونه طاقتور شي، دیل صحت ملو شي. غدرې طاقتونه سری، یو د مولانا صاحب علمی طاقت ته، دویم د پیر صاحب د طریقت او د شریعت منازل لی، او دریم یو خان دی، یو ملک دی، یا یو باچا وزیر اعظم دی. دا درې چې کلخی حالات بسمی، او درې چې خراب شي حالات به خرابيږي. وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها. دین چا خراب کړي دي؟ مولا پیر او خان. مولا پیر خان فارمولا ده. دین چا په ترقې بوتل دي، عروج ته رسول دي، د تنزل نه روچت کړي دي. داغه کردار کې دنا درې کسان پراتري چې علما دي او صحیح مشایخ دي او صحیح باچان دي. علامہ اقبال سے ډیر مخکې یو شکایت کړي دي، باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، اے کشتیو ملائیو سلطانیو پیری. باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، اے مسلمانہ، اے عہدیدارہ، اے مشرہ، استاد ضمیر آئین صفاو پدی دوڑے نوے پرتی. دا خر ضمیر نو دیکھ جلاوا، دیکھ لمعانیتو، دیکھ نورانیتو، لیکن اس اگا پڑقاچ پکیوا اگا پا ختم دو دا کم شوی دا یا ختم شوی دا. باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری. آئین بصفا ساتے شیشہ دا تا تخپل عیب خی. حدیث کے امراضی مومن دا پار شیشہ را دا مطلب دے کپرکن کے سکمی اغس اعتدال نہ برشوی دا غرق کتکول برابرول دا دا بشرانو کار دے. زمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل د شپې بهر د خپل صحابه کرامو د نگرانی او د تربیت د پاره بهر وته. تربیت د علم سره چې څنګه عمل ضروری دی، دا سه تربیت ضروری دی. د علم درې ټکي دي، نه په عمل کې هم درې ټکي دي. الطاف حسین حالی سے ډیر وخت کې ویلو ہے علم و عمل دونوں کے اعداد برابر، حالی کا ایک نقطہ ہو تمہیں یاد برابر. الطاف حسین دا تا
بابا حالی رتا یو نکتہ ذکر کی یاد کا پا علم کے او پا عمل کے ہر واحد کے درے درے ٹکی دی نچے علم کے نو وسرب عملی او ورسرد علم دا پار ضروری سیس تربیت تے دوڑکوالینا مور او پلار اساتذہ کرام دا دی کوشش کی چرا بچی تربیت ہوشی امام رازی رحمت اللہ علیہ پر تفسیر کبیر کے مقدمہ کے یو خبر لکلی را شاگردانو توی اوسیتو ثم اوسیتو ان یبالغ فی تربیت ولدی ابی بکر زدر باندې درې زلس پارختن اقدم ټریبل درې کرته در باندې دا ذمہ داری اقدم پوخ حکم در تکوم چې تاسو با زما د مرګ نه پس زما د زوی د ابوبکر خصوصی تربیت کوي ز په د باندې د علم او د فطانت آثار وینم کچته تربیت ونشي نو دک ملغلر بیا بربادیږي ضایع کیږي درې کسان چې په حدیث کې راځي او نبی فرمایلی دي چې ول دوا اجرونه دي یو پکې هغه کس ته چې د دې وینځوا علمها وادبها علم و تومخو شریعت قرآن سنت د علم دشمن نه دی بلکې وتوی چې علم زدکا اگر چې استا وینځولینی سپیدی ولینی د ښکار سپی هغه ته هم تعلیم د ښکار هغه ورکا نو وینځرا علمها وادبها ثم زوجها علم وتوخو نادب وتوخو نکه وسرو کا آزاد اکڑا دے بنی آدم لهم دواجر تھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل ناستو زمون نبی تینا تپوسو کو وی وعدہ دے کو وی آو وی باکرے سرا کا سیبے سرا نا اغور توویل چی یا رسول اللہ سیبہ نکڑے دا زمون نبی تدا پتا نوا چی خپل صحابی او ملگری وعدہ کڑے دے کڑے دے کڑے او وعدے دا کم قسم زنانہ سرا کڑے دے دا دے دور پیدان دیر مڑنی دی اغیت عرصم معلوم دی چې کله وته صحابي جواب کې وې چې ما سیبه کړی دا وی ولې وی پلار مې تا سره jihad کې شهید شوی دی نه لونه پریخي دي زمانه خويندې دي ټولې لګي مشران دي ماوي چې داسې عمر والا خزه حکم چې یو د تعلیم خیال ساتي دویم د تربیت خیال ساتي نو دا ډیره اوږده موضوع ده تعلیم سره تربیت علم سره عمل دا لازم او ملزوم دي نو زمون نبی صلی الله علیه وسلم بهر چې کله تشریف وړو ملګرو ته قتل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې ولیدو بالکل غلی غلی ذکر کوخ کالو یې نه راتلا بلی غاڑی تے عمر رضی اللہ عنہ لیدو اغلق پزور زور باندې ذکر کو ساروت نبی علیہ السلام او فرمائل چې بیگام تاسو دواړه لیدلی وې
ابو بکر ولید په دمه دمه غلی غلی ذکر کو اغور ته په جواب کې وی اسمعت من ناجیت ما چې چا سره سرګوشي کولا الله سره میراز نیاز ساته غته مې اورو زور आवाज ته ضرورت نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی دا تا په زور ولې وی ناغو ته د دان نه ملک خوب تختو نو زمون نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته لغون تک आवाज اوچت ک چتی خوري ځان لخپل اوري چې بنو واسه کو ځان دی اوري او عمر رضی الله تعالی عنہ ته دون आवाज مو چتاوا आवाज د خطا کا دا د امیر ذمہ داری دا چې کم لګ تیز روان دی اگر اخته کی او چې کم غلی غلی دی اغلا لګ تربیت داسیو کی چې आवाज دې لګ پورته کا نو د نبی صلی الله علیه وسلم رستور صحابه کرام او ټول ژوند د نقشو نه دکا مونږ ته معلومیږي چې سو پوری تربیت نی نو تر هغه وخت پوری کار هغه نکی تربیت کې زما په خیال د ټولنا اهم خبره ضروری خبره دارا چې تا اول خپل منشور معلوم شي عجیبا بعضی زمونږ پندریان دي پنوم خو پندریان دي د خپل منشور نه دي خبر پنوم باندې پندریان دي د شیخ القرآن رحمت الله علیه د تصانیف و مطالعه اغینه د کړي اول زور چې ته لګې هغه به د شرک په تردید لګې د شرک چې څونه قسمونه ولستل کیږي دا ټول قسمونه هوایی نه دي دا یو نفس الامری وجود لري او لګ نه دي مشرکان ډیر زیات دي مونږ دلته کې بلې پنځپیر کې ناس شو اجتماع کې نو مونږ وايي موحدین ډیر دي تلر شاخوا د پیر بابا علی رحمت د اور سره دیتا لړشا یا غدنی اسې د اخترونو کې لړشا چې سونه لوی رش دی یو دریو د مخ کې دراتلم د دې سوات نه په بنیر لار باندې دونه رش دی مشرکانو جوړ کړو بسونو په خاخو اورېدل مولانا اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله علیه شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه علامہ علوسی رحمت الله علیه بطور مثال د درې مثالونه ذکر کوم اغي دغه شکایت کړی دی علامہ علوسی رحمت الله علیه فرمایي وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون پجب د ایمان ترانه رخلین او باسی زمومن یم خودن پډیرو کې شرک پروت دی سره د ایمان د دعوینا تشریح کې لیکي دا سوګري د دور کې کته پوسو کې ودا بت پرستی درمسال کې غي د بت عبادت کی اغوی ومن اولئک عبدۃ القبور الناظرون لها المعتقدون منها النفع والضرر وهم اليوم اكثر من الدود دا چې د قبرونو منخت کی د نفع او د نقصان عقیده د غینه ساتي دا غدي چې سره د ایمان شرک ون کړي اګه ته نشتا د شکالی چنجونه زیات اون دک خبره شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه فضائل تبلیغ کې هم کړی دا
تبلیغیان دغه دی نه وي دا د فضایل تبلیغ اوله سفره آئے کې صفا لیکلی دي زه چې په کوم دور کې يم دا هغه وخت لاکھوں لوگ کھلے ہوئے کفر و شرک میں مبتلا ہیں ویتر منزد روجے خبریں کہے نماز روزے کا تو کیا ذکر لاکھوں لوگ کھلے ہوئے کفر و شرک میں مبتلا ہیں پلکن و خلق کلو کفر کے اختری کلو شرک کے اختری اور غضب یہ ہے د ټولن لوی مصیبت وی دارې چې کی به شرک او شرک ورته نه وي ناغین د کګیله کړي د چې ډیر دي پلکونو دي پلکونو مولانا اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله علیه چې کوم تفسیر لیکل دی بیان القرآن د سورۃ الرعد د دې آیت په وضاحت کې لیکلي دي له دعوت الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغه يعلم به خيبة المستغيثين بغير الله ولو كان وليا حيا أو ميتا وقد شاع هذا البلاء وعم البلوى دایت نرا معلومیږي چې دا الله نه سوا د اسبابونو پورته څوک چاته را مدد شوي دا ناکام خلق دی که ژوندي ولی ته आवाज کی نه هم او کمړ ولی ته आवाजونه کی نه هم او کته دا نشتا دا بلا او دا بلوا دا ډیر عام ده عمومي بلوا ده ناوله خبره زمونږ د منشور دارا چې په شرک رد د شرک په اقسام باندې رد دویمه خبره د بدعات تردید شیخ القرآن د پنځپیر رحمت الله علیه علامہ محمد طاهر رحمت الله علیه لیکلی دي چې حسن بصری بویل چې بدعتي سره بناسته نه کې بلکې د شیخ صاحب رحمت الله علیه چې کوم خپل اصلي دستور او منشور دی چې خپل لیکل دي پښتو کې هغه چې د امیر شرایط ذکر کړي امیران دي چې کوم امیری داغه شرایطو کې یو شرط ادا ذکر کړی دی چې داغه د قول نه او داغه د فعل نه با د بدعتیانو توقیر او تعظیم نه معلومیږي دا هغه لپاره ضروری خبره ده خبره به داسینی کار به داسینی چې دا غینا معلومیږي چې غني د یو بدعتي عزت کی توقیر یې کی او تعظیم یې کی قرآن کریم کے یوزے راضی چتبا ہر مجلس کے ناستا پاستا نکے اعرض عنہم داسی مجلسوں نے چھ غلط تی دائیں بڑا رکھے حتی یخوضو فی حدیث غیرے دا دے پا تشریح کے تفسیر قرطبی کے مفسر لکلی دی ایوب سختیانی دے رحمت اللہ علیہ اور دویم ابو سلیمان دے یو بدتی و توی راش دمان یو خبر اورا ویدستان نیم خبر ام نورا چمونگ دا عہد کو ملگری پا دی پور چه دا بیرتیانو خبری بنور نور دائی پا درسنو کے بنور نیو دائی مدرسو تبا پل ملگری نلیگو مونگ اللہ یو ډیر خپل وحدت را کړی دی ما چې دی اول کې کوم شیرونه ویلي دي یې کې دک مضمون دی
ہے زندہ فقط وحدت افکار سے مومن، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد. زمونگ جوان پا وحدت کے پروت تے، ہو وحدت فکری کے پروت تے. تاڑو یو وفاق المدارس تنظیم سرنن سبائی او دستا او داغی فکر مختلف دے، ستا او داغی پر رائے کے فرق دے، ستا او داغی پر منشور کے فرق دے. نو چې وحدت فکری نشتا او سره اړ پړ کېږي نو دا د غیرت تقاضا هم نه ده، د اسلام تقاضا هم نه ده. هغې خدا وي چې ته د اهل سنت نه خارج یې. ګوره منځ کې یو خبره وکړم، دا ټول اوقات یو شانتي نه دي. بنوري ټاون کې ما سبق ویلی دی، پا آغا بنوري ټاون کې دنه په مدرسه کې بزم شیخ القرآن مونږ جوړ کړی. د بزم شیخ القرآن امیر زوما، داغه ناظم اعلی مفتی خالد محمود صاحب ډېر اوچت نوم دی اوس د کراچۍ، هغه د مونږ ناظم اعلی و. مولانا عبدالعزیز صاحب د فیصل آباد د اسلام آباد دا مشهور شخصیت چه دی. مولانا امین صاحب دائی شیخ الحدیث صاحب دا مونږ سره د دې انجمن افرادو مونږ ته چاغک نه کړي. مونږ په خپل عقیده او نظریه په دې کې هیڅ قسم لا پټواله نه دی راوسته، علی الاعلان مونږ خبره کړې ده. سید ضیاء الله شاه بخاری سے، قاضی احسان الحق سے، مولانا عبدالشکور سے، مولانا عبداللہ سے، مولانا یونس نعمانی سے رحمهم اللہ اور د چا دی الله په عمر کې نورم برکات سیوا کی. دی ټول دغه دی کې سبق ویل دي. هغه وخت کې دا خبرې نه وي، د پنځيري مخ کې چا طالب غږ نشو کولی. هغه خو بالکل مشار له بل بنانو ما زمانه خو بلره ډېر تختیدل. زمون ملګرو کې مسله دار چې پوېږي نه او خبره شروع کی بیا خبره سره ته رسول نشي. نو د هغه مدرسې نه وروستو شرعي فتوا نه سیاسی فتوا راوته را، دا شرعي نه ده چې پنځبریانو پسې مونږ نه کیږي او دا اهل سنت نه خارج دي. پنوم اهل سنت خو احمد رضا خان بریلی او داغه جماعت ته کیوں نازان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینہ سے مجدد کی سند لے کر. وی احمد رضا چې مدینه ته تلو نو د مجدد سند ول ور کړو او اهل سنت مونږ یو. اهل سنت والجماعت په حقیقی معنو کې د دې جماعت اشاعت التوحید والسنت اراکین دي. تو گورا سورة الاحقاف کے وقت دو خبروں نشتا، خود سورة الاحقاف کے حافظ ابن کثیر لکلی دی واما اہل السنت والجماعت چچاتا ہوئی. شیخ عبدالقادر جیلانی سے لکلی دی غنیت الطالبین کے چچاتا ہوئی. اہل السنت والجماعت یہ پا گتکڑی دی کہ اہل السنت دا جماعت نشی. نن پدی دنیا کے اہل سنت رشتنا کدی پسی منز ٹکنی نہ اچھا پسی بیا من نکی گی. دا خود توحید سنت پاسبانان دی خو چې شو هغه شوی دی وس د دې دی یو طالب هغه بیا د کوم مدرسو ته ځي دغه د حدیث او علم حاصلو. ولی دا حدیث و علم دلتا چه پدی پنجپیر کے شیخ الحدیث مولانا سراج الدین صاحب سر اللہ کم علم ورکڑے دے یا ادمون نور کم ملگری و مشایخ چی دی
داغي علم سکم دے داغ دے کسان چکم استادان دی دا دمارا سبق ملگری دی اغی تا زو ما تا اغی خمالون دی داغی علمی قابلیت را تم معلوم دے نو پدے زے باندے خپلو ملگرو باندے تاسو بالکل یقین لرے وحدت د فکر وحدت تے دا صرف دے وحدت کے دا خبر دا نور خواچار دے ہر سو پہ موجود تھی ہے زندہ فقط وحدت افکار سے مومن وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد چستا وحدت پہ ختمی گی نکتوے ماتے الہام شوی دے دا الہام دیم دے الحاد گنم اگر یو سوی اتبل سکے اتدوے اتوے اعلیٰ تعلیم حاصلوں او بل دے توردم دا دیوبند مدرسہ چی دا جوڑا شوی دا برعاتو دا تردید دا پارا دا معارف السنن کے مولانا بن نوری سے رحمت اللہ علیہ لکلی دی دیوبند قریتن بقرب دہلی دا دہلی سرخوا کے اوکلے دے دا دے وضع دے لشوی دے چھ برعات برد کی گی دے معارف کی لکلی دی نچہ دا دیوبند فارغی اور دا برعات رد نکے نتبہ چھ دا دیکھ بندی تبہ دیوبندی نہیں اب یادم چکم مشایخ دی قاضی شمس الدین سے رحمت اللہ علیہ زمان پہ استادانو کے راضی اور سبق میں تویلے دے آغا خو پا دیوبند کے شیخ التفسیر پاتے شوئے دے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے رحمت اللہ علیہ دا دیوبند دا جشن چکم مناوی دو دا دے دا سلورم تقریب دا صدارت فرائض اغسر انجام کری دی او مستقل یو مقالے پی دی ویلے دالتا دا مولانا قاسم نانوتوی سے رحمت اللہ علیہ پا دی موضوع باندے شیخ القرآن علامہ محمد طاہر پنپیری سے رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند چکم کتاب دا دیوبند مصنف لکلے دے داغے مقدمہ لکلے دا مولانا تقی عثمانی سے دیر اگدہ مقدمہ را اگر صفا لکلی دی ومن علماء دیوبند فی پاکستان الشیخ محمد طاہر پاکستان کے دا دیوبند پا مشایخوں کے شیخ محمد طاہر دے ما سر کتاب شتد الرشید داغی ماہنامہ پخانے ڈیرہ زڑا دیوبند نمبر دا شیخ سے رحمت اللہ علیہ نم یہ مفسرینو کم لکلے دے اور دیوبند پا علماء کم دائی نم چکم دینا لکلے دے ناجبہ خبر دا سے دور راغوی دا ندی دیوبندیان پتہ نہ لگی چھ بدربین کے دیوبند لی دل دے او کنا اگر داوی چھ دیوبندیم کہ دیوبندی یہ داغی اولا نخدار چھ دا برعات رد بکے مونگا دا برعات رد کو دا دیوبندیت نا انکارم نکو خو چھ کم کس دا دیوبند نم فارغ دے او اگر برعات رد نکی نمونگ اگر تا دیوبندی اگر نوائی بلا اہم خبرہ زمون دا منشور چکمرا فقہ حنفی دابا زمون دا زڑا آواز منشور کے داری دا دیبا ترویج کو ترویج دیر اگٹ ٹکے دے اور دا نور آئیمو با قدر احترام ساتھو دا آئیمو با بیزتی نہ کہے دا شوافعو بنکے دا مالکیانو بنکے دا حنابلو بنکے دا دیر اچت شخصیات ترشوی ماخبل کتاب حقیقت و حقیقت الالحاد چی ختم کردے دا آغی خیلی کر خدارا چی دا نور و آئمو استخفاف و استهدا دا ناجائز گرم طول خلق دی خو لیکن مسلک زمونگا اگا حنفی مسلک دے خو پدے کے باؤں تعصب نکو تسلب بکو خو تعصب بنکو
یو مثال لته تعصب خیر احناف کې یو کس تیر شوی دی ابو عبد الله وتوی د شپږمې صدې عالم دی هغه وی زما د زړه غواړي چې څوک احناف ني شوافعي په دې جزيه ولګو استغفر الله سونه زیاتې دي شوافعي زمونږ دي شوافعي سره زمونږ بغض نشتا او تر دې پورې هغه د حد نه تجاوز زیاتې تشدد کړي دي دا خبره خنه ده پنځپیریان مشهور پدې دي چې دې تشدد کی حاشا وکلا اشدیت کو او تشدد نکو تشدد ستوي شاه ولی الله رحمت الله علیه وجت الله البالغه کې لیکلي دي د دین د تحریف په اسباب کې ډومبنه سبب ومنها التشدد هغه تشدد دی د مسلې مقام د خپل ذهن او چتول مسله دی یا مستحب ده یا سنت ده هغه فرض تر سه هغه واجب تر سه دې ته تشدد ویل کی یو دو مثالونه دي یو مثال بزور کم د امام بخاری رحمت الله علیه نه دوی مثال به ور کم د امام ترمذی رحمت الله علیه امام بخاری رحمت الله علیه دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ بارک لیکي چې د بواړه بول په بوتل کې کول بیا څنګه چې ما ته ورسی نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایل لیته امسکا شاید ارمان چې دا کارې نه کو نه خوي واړه بول کو څنګه چې عام خلک پزماکه باندې واړه بول کی دا دون اهتمام یا التزام چې تته رونه رسی ټیک د کوشش د خپل حد درجه کې کوا خو لیکن دک په تشدد کې راشي امام ترمذی رحمت الله علیه مثال ورکی وی زرت بعض خلق خیم چې هغه متشددین دي وی دا خلق دی چری وی چې امام پسې چا فاتحه و نه وي نو د منځ نه کیږي دا امام ترمذی ویلي ا دې ته هم تشدد ویل دي دا چې نسخه خو ملاویږي ډېرې کنه چری دا وی امام پسې فاتحه ویل پکار دي الا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب نه د حدیث د مطلب نه خبر دي نه د سیاق او د سباق نه خبر دي دغه مقتدینو کم ځای دي وینا بل روایت کې تفصیلی راځي د بخاری نه علاوه چې بلکې راځي هغه کې راوی دی محمد ابن اسحاق او نور خلق نه یادو ځکه بیا په خلق اعتراضونه کوي لنډه خبره کو محمد بن اسحاق باندې کلام دی چا په کلام کړی دی په تفسیر او احسن الکلام کې شیخ عبد السلام صاحب رحمت الله علیه دو ځای لیکلي دي یو دې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د دې په وضاحت کې د معراج واقعي ذکر کی د دې په وضاحت کې اغي دا لیکلي دي چې په محمد بن اسحاق باندې کلام دی ادویم د سماع الموتى په بحث کې التم لیکلي دي چې په محمد بن اسحاق باندې کلام دی بهر حال د مذاهب او اختلاف په خپل دی هغه غیر مقلد ته مذهب نه وایم هغه نه یادوم شوافی یادوم مالکیان یادوم حنابلہ یادوم دا زمونږه مشران دي زمون پزړه کې داغي طرف ته هیڅ قسم لا شایبه د نفرت کې زمون زړه کې پیدا شو دا تباہی نه خلا خلک یو اعتراض کوي تاسو به موریدلی اصل کې دا کم غیر مقلدین چې دي دا د ستور نه زیات تقلید کوونکي دي قاضی شوکانی سے یو کتاب د البدر الطالع اسمه مې راخته دا نه پای کې هغه لیکلي دي چې په نهمه صده کې
یو باچا هغه په حرم کې سلور بوسلې کې خو دي د شوافع ځان لا او د مالکانو ځان لا او د حنابلو ځان لا او د احناف ځان لا مصلا بیا سونه زیاتې دي او واقعي چې زیاتې دي کینه دي کړی اگر چې داغه ځان له وګت پس منظر او پیش منظر دي چې دی ولي کړی دي خو چې چا کړی دي خو خینه دي کړی خاصه یو خبره کو دا د نهمه صدینا تر سعودیه چې کلا سعود سیب دا حکومت واغست تر هغه وخت پورې دا کاروایی شروع بیا هغه ختم کړه خو وکړه خدا وایي استاد مصالح پکې نه وکنه څلور مصالح کنه تا ویل چې پنځه مصالح یو پکې دمام هوا استاد مصالح پکې وا دا استاد مصالح پکې نه وا دې زرداوي تاسو وخت کې وی مونږ ډېر د پوخانه راغلی یو د صحابو په دور کې هم اصحاب الحديث یو خبره باندې بدن پوکه مونږ اصحاب الحديث مونږ اهل الحديث مونږ سلفي یو ابن صلاح شافعي او غوي سلفي ما کتاب کې لیکل دي مونږ اهل الحديث د اهل الحديث مطلب دا نه دی چې ټانګه چلوا را په لدین کوونه تعالی حدیث شوي محدثین ته ویل کیږي چې د حدیث لپاره خپل عمر وقف کړی وي د دین موږ انکار نکو اهل الحديث هم یو سلفیان هم یو او احناف هم یو دغه څو معنی ته جمع هغه چې کم دین نشتا ناغه سلور مصلی وی زمونږه هغه چونکه د سلف په دور کې مونږ وو د صحابه په دور کې مونږ وو نو مونږ پکې وو کنه نو دلته مصلی کې هوته نه وی کنه یا بداوي چې د سلور کې مونږ یو یو هغه مشران چې راغلو د صحابو د دور هغه یک سلور کې مونږ یو یو هغه ته نه مونږ ته وای نه حنفی نه شافعی نه حنبلی نه سچیم دا بل مالکی ما ز محمدی ما ته محمدی دغه سلور سره چې کوم دین استا تعلق نشتا حنفیت په خپل دی تعصب بنه کوي دویمه اهمه خبردار چیلنج بچاله نه ورکوي په دې مسلو کې بعد پکې وی هاتو برهانکم ان کنتم صادقین به دې کې ول برهان غپلار پیش کی په دې مسلو کې برهان شته نه تا برهان ویلې دې څه ته وی د دې منطق چې کوم اول کتاب دې پای کوم دی چې برهان چې یقیني مقدماتو نه جوړي دې کې برهان ځکه نشته چې دواړو طرف ته دلایل دي دی قوم دلائل لی دی قوم دلائل لی دا سمو آیاتو برهانکم ان کنتم صادقین برهان چکم دے کہ روڑے کہ برهان د سر نه اغشتنه نیو به چیلنج نه ورکوي زما د وخت سره دا چیلنجونه خوښ نه دي د ټولو نه زیات زما په خیال کتا تاسو څوک معلومي ما ته وخه د غیر مقلدینو تردید د ټولو نه زیات زکو د کم وخت نه ما شروع کړی دی اغي ما ته خوشنوي ما باندې سه اعتراضونه غي نه کی غلي دي بارام دي ولې زه خلص هم استعمالوم زه کلم سم استعمالوم نو ته چې کلا خله استعماله صحیح استعمال او ټپک اور ادي خواشه میدان ته شه دا خدا زی دور دی چې څوک نه میدان ته کیږي نه بل وته ټلیفون وتا غو کی چنده ولور کی ایتا جوابونه کو ناغاسه موږ موږ افادي خو کی نه ده نه به جوړی شي دوی مراره چې چرته د هیڅ یو عالم کاغه مولانا فضل الرحمن صاحب دی کاغه بل یو مولوی صاحب دی که شیخ عبدالعزیز نورستانی صاحب دی که هر څوک دی شکل بلاغه نه بدلوي بدر دی بوته نه وای کنزلی بوته نه کوي ولی دا تخپل مشر په خپل کنزي چنن ته هغه کنزي بل ورځ بستا مشر کنزي هغه حدیث کې چې راځي چې دا څه وخت براشي چې وسړې به مور او پلار تکنزري کې وي څنګه وکي یو بل پلار تکنزرو کې نه بل دای تکنزرو کې نو د دې نه بلګدان بچ ساته چې نجونه بنور کوي ها یو خبره ده کچا چیلنج ورکو چې ما سره څوک باس نشي کوله اور میدان ته نشي
از چیلنج ورکوم بیا برستو کېږم نه کم دې کې چې نرمي پکار ده نرمي بکې کم دې کې چې ګرمي پکار ده ګرمي بکې کم دې کې چې تړم پاتې کېدل پکار دي هغه دې کې به تړم پاتې کېږي نو خپل و چیلنجونه نه ورکوي او چې درکو چې ما سره بازو کا او را دې خواشه نو بیا ته هم سړي ته ګوره کنه کله کله داسې او کس پتا ته وي چې تر دې خواشه وې دا چې دان لاغه دې کې څوک ګوره چې هغه تر دې خواشي چې کم کس دستا علمي سیالي ناغه تبا خوا کېږي ارچا سره و چې کم دې ناغه مقابله وغیرہ چې کم دې نه کوي بهرحال ما دا عرض کو چې الله رب العزت مونږ لا کم دستور منشور را کړی دی ډېر خپل منشور دی خو داغه د خپلوالي وجدارا چې تا تخپلم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شخصیت داغي حالات هغه معلومي زه والا ورکوم مولانا محمد اسماعیل سلفی سے ډېر لوی اوچت نوم دی ګجراواله کې داغه فتاوا دا فتاوا سلفیه فتاوا سلفیه کې لیکلي دي چې د عراق کوم ازمکوا دا سنگلاخوا دا کارجینوا دې کې ګټې ډېرې وي په دې کې فتنې ډېرې وي معتزله پکيو او دغه شان جوهمیه پکيو دیل یو داس شخصیت پکارو الفاظ داغی دی چې آهنی مرد او آهنی شخصیت یادیږي چې هغه د عقیده اصلاح کی هغه د عمل اصلاح کی هغه نو مگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دغه عراق کې انقلاب راوست ډېره قیمتي جمله ویلې ده زمون د پنځیر د ازمکه هم کارجینوم دا شګلوړوم دا شیخ صاحب رحمت الله علیه چراغ اول د نن 118 سال مخکې شیخ حسین علی صاحب رحمت الله علیه وا بچرا ته تشریف راوړو داین آئی سبق وې او د پنځیر د ازمکه نه تحریک چې شروع کو داوم ډېر کارجین ازمکه را سخت ازمکه را او زما خو تجربه شو پښتانه چې ډېر کم زیل راځي زدونه بګړې زیات دي انادونه پکې زیات دي د دې ازمکه د پاروم دک شیخ رحمت الله علیه مناسبو چې د شرکیات او د بدعات تردید یو کو دغه شیخ اسماعیل سلفی صاحب دا خبره دغه یو خصوصیت و زما خوخت دی اگر چې غیر مقلد دی او چا کې یو خبره خین هغه سړی خوخي د پیسو لالچینو اوس خنن سبا الله دې رحم کی تاسو سره پیسې نشته او ایو پیسو نه علاوه گزاره نه کی نه کله یو غاړه ته دانګي او کله بل غاړه ته دانګي د خپل کتاب کې لیکلي دي د مولانا اسماعیل سلفی سے خبر لیکلي دي مقالات حدیث پای کې لیکلي مدینه یونیورسيټي چې کله جوړ شو مدینه یونیورسيټي نو دې پکې وایس چانسلر اگست اول دته ویل ستاو تنخواه 3000 روپے دو ته جواب کې وې بڑھاپے میں بوکاو مال بننا نہیں چاہتا په بوډاتوب کې ځان نه خرڅوم اوس بوډا شوم بوډاپے میں بوکاو مال حالانکه هغه تنخواه غستا قبل تنو پیته خبره به کړي حق تنخواه لم خو هغه په دې پیده چې څوک تنخواهګانې دی بیا راي سایډ وخی بدا چرونه د نشم کوله هغه وخت کې دا هغه تنخواه خپل چوا 175 روپے وا
175 باندې اکتفا وکړه 3000 لا نړو په بوډاتوب کې لا نړو نن سبا بوډاتوب دی او کزوانی دا او هر څوک چې دی چې تو ته تعالی د سلو پیسې وا در کومې درلم کله یو خبره کله بل خبره اسه یو خبره مې دین ته دی وخت رااله شیخ عبدالسلام صاحب رحمت الله علیه ما ته ویل مفتی مجیب الرحمن صاحب ژوند دی او سمشتا مولانا احسان الله صاحب وفات شه الله دې وبخي موږ درې ورته وې وی شیخ ظافر سره مې خبره کړې ده وی تاسو درې واړه به حج لبوزي یو زه حج لبوتلم او دوی غنور د ماملګری یو د الله وبخي یو ژوند دی وی دی تاسو درې واړه د حج لبوز ما ته پړم بيزل باندې انکار وکړ مې زنه د حج وی ولې مې ما حج فرض نه لري چې الله تعالی پیسې راکړي وی دلړ شکنا چانس دې مې چانس ځکه خو ما چې دا تش حج خو نه دي کنه ها نور په تاسو پوه شئ په خبره نشم کولی دا یوازې حج خو نه دی دا چې د عمرې له بوزي او چې حج له دی بوزي نو بیا به دام خدا نو بل ورځ به دا ډیره خدا دا لګه خدا نو به دام خدا او دا بل بالکل غلطه را نو بیا کار ګران شي خیر ما د مولانا محمد اسماعیل سلفی سے خبره کوله او ډیره خبره کړې ده چې په بوډاتوب کې دار چا پیسې ډېر خوخي د بعد خلکو دی بوډاتوب کې دا کار ډېر زیات خوخي محمد بن رافع یو محدث تیر شوی دی د ابن ماجه نه علاوه ټول استاد دی الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کې ماته وایي چې کله دغه چې بیا راړلې کوم ها الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کې خبره لیکلې ده باچا والا ما دې پیسو دی کتاب کې دا واقعا نقل کړی دا قوموں کے عروج زوال میں درہم و دینار کا کردار باچا والا پیسے رو لے گلے اغوی زدہ پیسے نالم ولی اغم پو چلے پیسوں کے در نلوی چل لے تش پیسے غستل خو ندی بیا برا باچا خبر منی لکه اوس ګوره کنه چې باچا نو سره څوک ملګری نو غلطه خبره بوله سمي پیزرا پیسې نالم اخر کې وتا غوي ولی ویدان ورده د کدیوالو تر رسیدل دي داتیو کالو يم تر کم وخت به ژوندې پاتې کېګما چې تر اوسه پورې مې دې غستنی بیاوم ناله او اخو لاړو د بولې سره ډوړې خړله وچه ډوړې د بولې سره خړله دا چې ته قناعت زدکې ادا وې چې مال خپل ساګه ډوړې ډېر ده ان شاء الله بیا با خاده خاکېږي نه او بل خبره اهم خبره یو اهم خبره ابن حزم ذکر کړی دا هغه دې په دې کتابونو کې لیکي وی انا اتبع الحق ولا اتقيد بمذهب وانا اجتهد زه حق تابعداري کوم د بعض خلکو ته جدا خبرو کې چې لکه څنګه عقیده نظریه بس د حق تابعداري کوم قرآن او سنت راغستري نو دې کې څه چل دې خپل خبره سمانه شي کولی انا اتبع الحق زرا حق تابعداري کوم دویم ز اجتهاد کوم دریم ز په مذهب شنټ نه ما مور د میری پکې نه کوما ولا تقید بمذهب عجيبه دور میولې دو اوس یو سوره د مخ کې ماره او مجتهد تقریر وره اوس د روزه اخر کې نو وی په تقریر کې چې قبر تب نکیرو منکر راځي استاد سره به تاسو نه کی دا نوې اصطلاح و منکر دا اجتهادي ټکر یو اجر بوله الله ورکی نبی دوی مواقع ذکر کړه چې نبی علیہ السلام کله د مکې نه راتو نو مکې ته مخ کو ویا مکتی چې او تنلا د منادا مفرد معرفي اعراب نو ورزي او داوود اجتهاد دا سړی وی چې او خاندم کو جاړم دې کې کم یو کارو کم نو بیا ور پسې وی و یا الہ العالمین او کافر سمانه دی ویل کنه ول مضافه تنصب راغله دي
ابن حزم غزل وې سړی او هغه نه یادو خدا اوسنی چې کم دی چې ګټه ولې نه په مجتهد په کپړې باندې بلګي نو یې کومه تقلید نو علامه ذهبي ورته وی چې ټیک ده من وصل الى درجه الاجتهاد څوک چې د اجتهاد مرتبه ته ورسېدو هغه دې نه کی تقلید کنه مونږ هم وایو چې څوک مجتهد دی هغه باندې تقلید چې کم دی نه هغه نشته من وصل الى درجه الاجتهاد ورپسې لیکي وشهد له بذلك عدة من الائمه او داغه وخت ائمه مشران ولا تصدیق کی چې او دا مجتهد دی خو دا وسنی دور د حبیبی داسې دی چې علامه یبني وكيف يجتهد وكيف يطير ولما يريش دې پسې اجتهاد کی بٹ په پسکو نه تو دی دې پسې اجتهاد کی چیندخه هغه بو کړتا لوکو چې اصلا نال وینو مال او موخه زوم حیوانې مغوم حیوانې د ټوبونه خو امراسي نو مال دې نال والی شي لچا پوک دا یو کسوته چیندخه ته دا خبره ده کوم کوا چې ته ټول د نالو مرې نه کنال در لګو نو دا نال در باندې سیوا کیږي کیف یجتهدو دې څنګه اجتهاد کی ولما لم يريش مردار بڼکه اعلان دي ورزولي تعالی مردار بڼکه نه ورزولي خو بس په جاهلانو کې یو کس مجتهد جوړ شي د علماء په مجلس کې ګوري کسو کې پچړو کې میثابي او چې هغه جاهلانو لړچې نو بس د کشیبت نه جوړيږي ما یو آیت کریمه ویلې دا غیر خبره کوم یو 5 منټه کې ختمو دی آیت کریمه کې درې خبرې ذکر کړې دي الله رب العزت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله د ټول نه خيسته وینا رچاره داغه چاره چې د الله کتاب ته خلق راولي د الله توحید ته خلق راولي د الله کتاب انسان کی روح چي او توحید دا روح الارواح دے وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون داغه چا وینا ټول نه خيسترا داغه نه خيسته وینا نشتا چې دا الله کتاب ته خلق راولي دا الله توحید ته خلق راولي الحمدلله زپ داوی سره وایم چې په دې ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات زما طبيعت کې مبالغه آمیزي نشته دا چرونه نه کوم نفس الامر حقیقت ته بیانوم چې په دې ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات د قران خدمت چې کړې دي د ملنګانو د جماعت اشاعت توحید او سنت کړې دي او د ټولو نه زیات شاګردان چې چا په دې دور کې نه چې مخکنو دورونو نه امراواله چې دي هغه زموږ شیخ الامیر المحترم مولانا محمد طیب دامت برکاتهم العالیه داغي په دې درس کې دورا علما دي او دونه طلبه دي دویمه خبره وعمل صالحا عمل با د پیغمبر په طریقه باندې برابر کی اسنا چې ځان ته پنځپيري وي او موحد وي توحید ته خلق راولي او سار مون نه کی د ځای منځل نه پاسي دا ځکه مجري مردان کې زما یو شاګرد دی د ډېر خبره دیر شو کالو مخکې خبره ده د هغه سره د یو څو تنو جګړه ونه دل تر زموږه تراغلو وی زو ته وایم چې تب درس ماسختن کې دا سارمال کې او دیوی چې زو ماسختن درس کوم تبلیغیان او کاسو د دواړو اختلاف نو ما ته چې ولې د سره اختلاف کوي د چې ماسختن درس کې نه ماسختن درس ته پرې د تاسو ته کې نه ناغي ما ته وې نه جدا سن ده وی موحد صرف د سار منزل نه پاسي نیمون وایو کبدې بانا باندې د سار وختي پاسي او د سار منزل نه پسې درس شروع کنه خبري چې د پاسې دل شروع شو کومه ختنیږي که ساري کې بیا و سره خبره نشته
دا سے ډیر موحدین بعد اشتا پی نفس الامری ډیر دا سے نه بل په نسبت لکه خ کافی کسان دا اشتا چې د سار مانځل جمع سره موږ نه قاصر دي وعمل صالحا پل عمل سم کا په کردار بتا خلق پیجنی او بل بتکبر نه کوي وقال انني من المسلمين زد عام مسلمانانو نه یو مسلمانین دانه چې یو زیما او زمانه سیوا بل څوک نشتا زدا الله یو عاجز بنده چې سونه در کې عاجزی را لا دون بده الله چتی من تواضع لله رفعه الله څوک چې د الله د پاره اوچت شو تواضع سره لله زکه ویل دي چاپلوسی بده کوي رفعه الله الله باغ چې کوم دین اوچتی کوم اوچتواله واړو دا په تواضع کې او په عاجزه کې دي چې سونه ځان عجز کو الله ودونه موږ له چې مرتبه راکړي الله دې مال تاسو له په خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ان شاء الله زمونږه دا کنونشن جاری دی او با ان شاء الله مختصر ټیم کې زمونږه د مرکز عظیم خادم و ناظم جناب محترم مولانا مومن ګل صاحب چې ضلع نوشیره د ارشاد امیرم دی او د صوبه خیبر پښتونخوا ناظم مالیات هم دی هغوی به د قرآن کریم په رڼا کې د جماعت چې کوم قیدی دي اصول دي په کوم صورتونو کې مختصرا هغه بیانوي او بیا به ان شاء الله د محترم مولانا احمد جمشید صاحب د هغوی بیان به چې هغوی به موضوع به ان شاء الله په اطاعت امیر باندې دای به ان شاء الله بیاني ټول مرګري اطمینان سره کېنئ بانګ به ویل کېږي بیا به اودسونه کوئ مخکې به ان شاء الله پروګرام رواني زه دعوت ورکوم مولانا مومن ګل صاحب ته چې هغوی راشي او خپل بیان وکړي دې کوشنګ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. زما ډیرو ګرانو خوږو معززو جماعت اشاعت التوحید والسنة علماء کرامو طلباء اعزانو معززینو په اشاعت کې په هر لحاظ سره کمزورې متځان د هر چا نه کمزور ښکاري هر لحاظ سره. دا د مولانا شمس الهدي صاحب دغه حسن ځوان دی چې ماته دا څو خبرو د تنظیمي حکم وکړو د هغې په تعمیل کې ستاسو مخې ته مختصر غوندې وخت حاضر شوم. په دې جماعت کې زه صرف دا ویلی شم چې وخت له غوندې ما تېر کو شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقده درې ځل مې د هغه نه قرآن اورېدلی دی او دا غي نرستو بیا دا 30 کاله قائد محترم شیخ القرآن صاحب دا غي نه مې قرآن اورېدلی دی او ان شاء الله اراده مې ده چې تر کومې ژوندی یم او شیخ القرآن صاحب ژوندی نو زه به قرآن زده کوم. ځکه سورې بني اسرائیل کې الله فرمایي 50 آیات کې وما اوتیتم من العلم الا قلیلا نه دې درکړی شوی تاسو ته علم مګر لږ. د تنظیم په حواله سره یو څو خبرې وکوم ان شاء الله. قرآن کریم تنظیم ته چې کله ترغیب ورکوي نو ګڼو صورتونو کې ترغیب ورکوي چونکې وخت مختصر دی نو اختصار سره هغه څو آیاتونه تاسو ته صرف نمبر ویم چې په دې سورتونو کې په دې آیاتونو کې تنظیم لا ترغیب ورکړي چې د دین کار دا بغیر د جماعت نه کیږي. سوره بقره کې 3 آیات کې وایي ورکعوا مع الراکعين. سوره ال عمران کې 3 آیات ته ورکعي مع الراکعين او سوره ال عمران کې 3 آیات کې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير. دارنگی سورہ نساء کی یو کم 8 آیات 3 آیات یو کم او یم آیات په دې کې ترغیب ورکړي تنظیم تا. سورہ انفال کې 2 آیاتونو کې 63 او 64 کې سورہ توبہ کې 119 آیات کې سورہ ہود کې 3 ځله یو کم 13 آیات کې 13 آیات کې 143 آیات کې سورہ یوسف کې 101 آیات سورہ نحل کې 3 آیات کې ترغیب ورکړي تنظیم ته. سورہ انبیاء کې 9 آیات کې سورہ مومنون کې 1 آیات کې سورہ لقمان کې 15 آیات کې او سورہ کہف چې کوم آیات مالوسته ده واصبر نفسک مع الذین دې آیات کې قرآن کریم یو فرد لا تنظیم جوړي. سورہ بقره کې چې کله د جهاد 3 مېسه شروع کیږي نو آیت 177 کې التا لز صفات ذکر کئی د مجاهد د ټریننګ لپاره 15 عقیده سره تعلق ساتي او 15 عمل سره عقیده مې او فرد لسمای او نظم تنظیم ولا جوړای لز صفات ذکر کئی. دارنګه د جماعت د تنظیم
قرآن کریم کی سلور سورتون دی. سورہ آل عمران کی 15 قاعدے ذکر کئی. اول اجمال میں بیا لوگوں نے اور پسے لوگوں نے تفصیل کو. سورہ آل عمران کی 15 قاعدے د جماعت تپارا مثال د سلورو دیوالونو یو چت کمرہ آئے کی سلور دیوالونو یو چتی. بیا اور پسے کله چې کمرہ جوړ شي بیا پلستر کئی صفائی کئی. سورہ حجرات کی آداب 7 د اراکینو د پاره بیانې او دا کمرہ کې چې څنګه پلستر کئی داغی پا مثال بانے آداب 7 بیان کی. بیا سورہ مجادلہ کی دا تنظیم و دا جماعت دا شورات طریقہ خی 3 قاعدے ذکر کئی. اور بیا سورہ مزمل کے کله چې کمرہ کې پلستر شنو بیا چونا اور کې کئی صفائی کئی نورم. او کله چې بیا کمرہ تیار شي نو آئے کہ بیا بجلی او رنگ او پکی او وغیرہ دا پکی بیا لگئی فائنل آخری کی. سورہ مزمل کے 3 قاعدے ذکر کئی دا جماعت مقصد بیان چاہے جماعت مقصد بسی 3 قاعدے دا سلور سورتون دی او 38 قاعدے. آل عمران کی 15 قاعدے جماعت جوڑی. حجرات کی آداب 7 اراکین الاداب خی. مجادلہ کی بیادت جماعت 3 قاعدے بیانی کی شورا و سر پارک ہوئی. او مزمل کی بیا مقصد د جماعت د تنظیم بیانی. اول کے ابتدا کے شیخ القرآن رحمہ اللہ یوازیو اغسر ملگری نو ناغزان لپکور کے یو تنظیم دا سے جو کھڑے ہو سنگ دا سلور سورتون دی دا شیخ القرآن رحمہ اللہ سلور زامن دی. اغزان لا کور کی دا تنظیم جو کھڑے ہو. مشر نم داونم دے محمد صابر، دویم محمد عامر، دریم محمد طیب شیخ القرآن سے قائد محترم اور سلور محمد حماد. اول کی ملگری نمشر زوی تے نم کی خو محمد صابر جدر تبا صابر کو من ملگری شتالے نا تکلیفون وقت نو صبر وکوما دان نبی تسلی ورکولا. نو جکل سڑے صبر کئی بیا محمد عامرو بیا رو تعمیر کے دو ملگری جوڑے دل ملگری پیدا کے دل. دریم دتبا عامر کوم نو تعمیر بکیگی ملگری با پیدا کیگی. دریم دے بیانم کے خو محمد طیب قائد محترم شیخ القرآن صاحب. نو کله چې کمرہ جوړ شي بیا دا کوڑا کرکٹ دا گن بلا سڑے غرزی بیا. نو چې جماعت جوړ شي نو بیا باغی کی صفائی کوما. او چې کله کمرہ تیار شي بیا پائے کہ جماعت تیار سڑے پکی منز کے کور تیار سڑے پکی بیا ذکر اسکار کئی جماعت کے کور کے. نسالورم زوی تنم کے خو حماد چوز دا اللہ حمدو نوایا دا کور کے زانتے او خیالی تنظیم جوڑ کو. بیا کله چې تنظیم ملگری پیدا شو نو بیا بے آغیلا قرآن کے سورہ آل عمران کی دا قاعدے بے بیانو لی. سورہ آل عمران کی اول قاعدہ یوصل 2 آیات کی ہوئی جا اراکین و عقیدہ با یووی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اے مومنان او یری گئی دا اللہ نا حق تقاتی پورا یری دل. عقیدہ بستاسو یووی توحید بی نزلتا وی حق تقاتی. او سورہ تغابن کے ویش پارا سمیت کے فاتقوا اللہ مستطاعتم سمرہ چلی طاقت کی گوئے دلتا وی حق تقاتی. دے دے کے پنپیر کے چھے قائد محترم نقطہ بیانی حق تقاتی پورا یریدل پا عقیدہ کے. عقیدہ کے غریب ہے کہ مالدار ہے کہ نارینہ ہے کہ زنانہ ہے نو عقیدہ کے اللہ ملاوٹ نہ منی ذرا برن حق تقاتی. اب یا عمل کے دار چاہ خپل طاقت تے فتقوا اللہ مستطاعتم نو عقیدہ بدا ٹھول وراکین یووی توحید. او الحمدللہ پیشاہد کی دوائیت تم مشرک نہ ملاوی کہ ضرورت پیخ شو ٹول معاہدین الحمدللہ. دویمہ قیدہ بیا یوصل 3 آیات کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دا اللہ قانون بستاسو قرآن او سنت وی و دا سے قانون وی چی ورپسی بیا وی وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. دا تاسو بانے دا اللہ یو لوی نعمت دا دی تذکرہ بکوئی
دا قرآن کله چې تاسو د دې تذکرہ کوئ دا د دې تلاوت کوئ په دې ځان پوهوئ د دې درسونه کوئ نو ستاسو عقیده به مضبوطیږي دې قرآن سره ځکه وی واذکروا نعمت الله علیکم او بیا تاریخ هم ولا بیانوي چې د عربو تاریخ وګوره اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم وګوره د دې تاریخ دې انقلاب دې قرآن څنګه انقلاب راوستو دا انقلابی کتاب دې انقلاب راولي نو دیمه قاعده قانون بستاسو قرآن و سنتی بیا درېمه قاعده او سلسلورم آیات کې ولتکم منکم امة يدعون الى الخير چې اراکین به فعال وي سس بنوي چس پي او سبقي يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر خلق په خیر طرف بلی نو خیر څه شی دی نو تفسیر ابن کثیر دلته معنا کوي قرآن او سنت وہ 100 سوار کی 1 لوہار کی پنځپیر کی د قرآن آیات خی تفسیر القرآن بالقرآن بهترین طریقہ د پنځپیر دا نو سورہ نحل سوال سمجھ بارے کہ 30 آیات کوي ما انزل ربکم قالوا خیرا ورشته وې څه شی را لګي د خیر کتاب را لګي يدون الى الخير نو خلق خیر تراول بیا د خیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهتر تاسو کوي چې قرآن زکه او نور تخی نو درېمه قاعده چې ارکان به فعال وي امر بالمعروف وکي او نهي عن المنکر وکي او یو څل سمات کې بیا په دې باندې تنویر ذکر کوي روشنايي پیچي کدا تخکاری نه کله چې تیار شي نو سړی سره ټارچ وي بیټری بیا وته ونی سينه او تخکار شي او کله کدا د نظر بیا خراب شي بیا یو قسم ته شیشي هغه چې داسې ونی سينه هغه نریټ کې غټای داسي لکه یو سړی نو هغه نظر نه لګي نو ډاکټر ته لاړ وي ډاکټر صاحب سره نمبر راته ولګي چې راځي نه راته غټ ښکاری او مطلب دا چې راته ښکاری پړاول شم ناوه ته نمبر ولیکو نو هغه ډیر غټ ښکارا کول چاینه کې واچول چې بازار کې دوه انګوران او ته خربوزي ښکاری دی دا خربوزي څنګه دی ا ډیر غټ نو قران کریم کله تنویر ذکر کوي روشنايي واچي نو هغه سيزونه ته غټ ښکاری شي یو سل سمات کی تنویر ذکر کو بیا سلورم قاعده د جماعت یو سل 15 سمات کی وا وما يفعل من خير فلن يكفروا په جماعت باندې به مال لګوي ځکه مال نه بغیر کار نه کیږي سړی چې د کورو جیب کې پیسې ني بیا تلې نشي دغه سي جماعت چې تاسو چلوي نو هغه لپاره به مال پکاري او پنځمه قاعده د حفاظت لپاره یو صلی الله علیه وسلم کی یا ایه الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم لا یألونکم خبالا پنځمه قاعده د حفاظت لپاره د مثال د چت ته سلور دیوالونو دیوال چت پینینو نه د باران نه بچ کین نه د باد نه د سیلای نه بچ کین نه د غلې نه بچ کین نو پنځمه قاعده د حفاظت لپاره ذکر کړه پنځه قوانین چې کله ذکر کو کمره جوړه شو تیار شو نو سوره حجرات کې دل پلستر ور گئی دا صفا کئی آداب سبع اراکین ال ذکر کئی پنځه قیدی په لفظ د یا ایو الذین آمنو سرا یو و ان طائفتان من المؤمنین سرا یو یا ایها الناس سرا دا آداب سبع اراکین ال ذکر کئی اول قاعده اول آیات کې چې دا قران او سنت نوا محققی گئی نا یا ایو الذین آمنو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله قران او سنت د محققی گئی نا څه مطلب د ځان اشاعت پنه کوي د ځان شهرت پنه کوي شهرت پر قران او سنت کوي دویم قاعده دویم آیات کې یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی د نبی علیہ السلام په आवाज بخپل आवाज نه اوچتوي د نبی علیہ السلام په طریقه بخپل طریقې ته ترجیح نه ورکې د امیر په خبره باندې بخپل خبره نه اوچته د امیر تابعداري به کې امیر یو حکم وکینو اسمعو بیا هغه اوري داغه تابعداري به کې ولو کان عبدن حبشیا اگر هغه بنده حبشي ولني د امیر حکم به منئ تابعداري وکوي درېمه قاعده شپږم آیات کې ایو الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا جماعت کې بستاسو بیا توڑ راولي خپل او پردي نو بيدبار کراشي نو تبین کې تحقیق بکې بغیر تحقیق با یو خبره باندې عمل نه کې حدیث شریف کې مرادی کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع یو خبره دی وارد بغیر تحقیق نه خلق له بیانې دا ستا دروغ لپاره کافی دي سلورم قاعده بیان هم آیات کو ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما
که د مؤمنانو دوه ډلې مؤمنانو کې دوه ډلې جوړې شي او هغه اختلاف راشي جنگ راشي جګړه راشي نو فاصلو بینهما دای ترمنځ به صلح کوي او بیا پنځمه قاعده پنځم ادب یا ایو الذین آمنوا یولسم آیات کې لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ټوکې به نه کوي چې تا ځان ته اوچت ګوري او بل ته سپک ګوري حدیث قدسی دی نبی علیہ السلام دعاګانې کوي اللهم اجعلني في عيني صغيرا اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا الله ما تزان وړو کې ښکارا کی چې زه وړو کې هم ځکه تکبر لوی چې دنو دا ښه کار نه دی حدیث نبی الله فرمایي الکبریا اوردا دی حدیث قدسی چې لوی بړای دا زما صادر دی نو عاجزی به ځان کې راولي د بل مرګري عزت پکې به ځان نه اوچت غني هغه تبسپک نه ګوري شپږمه قاعده یا ایو الذین آمنوا آیت نمبر 12 کې اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا تبعضكم بعضا جاسوسی بنه کوي غیبت بنه کوي غیبت دې ته وایي چې یو سړی کې غلط کار وي او داغه پوښي شاد او غیر موجودګۍ کې هغه بل بیانې غلط کار پکې وي خو هغه متعدی نه وي داغه ذات پورې هغه نقصان خاص وي او ته داغه غیر موجودګۍ کې داغه بل ته بیانې دې ته غیبت وایي دا مرض چې دا زیات دی نو غیبت نه بزان ساتي غیبت بنه کوي او ما قاعده بیا د لسمات کیا یو الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو ټول د یو مور او پلار اولاد یې دا قبیلی او شوبې دا نسبونه دا وړي وړي قبیلی دا لوی لوی نسبونه دا سره پاره دي لتعارفوا چې تاسو یو بل او پیژنئ دا عہدے دا حمید ناظم دے خزانچی دے فلانے دا سره پاره لتعارفو چې تاسو او پیژنئ یو بل معزز او مکرم ان اکرمکم عند الله اتقاکم په جماعت کې به مکرم او معزز هغه څوک وي الله ته مکرم او معزز څوک ته ان اکرمکم عند الله اتقاکم سورہ حجرات کې چې دا وقایده ذکر کې آداب سبعه اراکین ایته طریقو خولا ادب بکرا وستو نبیا مجادله کې اتشتم سپاره کې لا یا ایو الذین آمنو په دې الفاظ سره درې قاعده ذکر کړي چې تاسو جماعت جوړ شو تنظیم جوړ شو اراکین مؤدب شو نو سپتا سو راونډې گئی او د قران او سنت د اشاعت لپاره به میټینګونه کوي مشورې به کوي نو درې قاعده درې قوانین په سوره مجادله کې ذکر کړي اول نهم آیات کې یا ایو الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى بر او تقوا مؤمنان ته چې جرګه کوي نو په شرک او په بدعت داغه د اشاعت لپاره به جرګې نه کوي بلکې وتناجوا بالبر والتقوى جرګه کوي په توحید او سنت روح المانی معنی کې بر او تقوا توحید او سنت دویمه قاعده ذکر کوي یو لسمات کی یا ایو الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لكم مالګرو توا فراختیا کوي زړه مرګی لنه تنګي مرګی لبس سینه کولاو ساتي دا څنګه چې وای فلانه زړه تنګي ځان به زړه تنګي کې نه زړه به کولاو ساتي مالګرو لا دیو جنا نبی علیہ السلام سینه الله کولاو کړو علم نشرح لك صدرک موسی علیہ السلام چې دعا کینا وای رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورۃ طه کې الله زما سینه کولاو کې زړه دې سینه دې کولوي وای فلانه دا د لوی سینې خاوند هر څه پکې راځي نو سینه به کولاو ساتي زړه به کولاو ساتي زړه به تنګې نه ملګری دا درېما قاعده دولسمه یا ایو الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه صدقه د مال یا د نفس پیش کا
سورہ آل عمران کې یو قاعده ذکر کړو وما يفعل من خير فلن يغفر چې په جماعت په مال لګوي او دلته دویمه قاعده ذکر کا چې شورا تدین فقدموا بین یدی نجواکم صدقه مکه کوي د جرګې نه د میټینګ نه صدقه د مال یا د نفس. بیا سورہ مزمل کې د تنظیم مقصد کوي چې تا خو آل عمران کې جماعت ته جوړ کو ارکان مؤدب شو میټینګونه او شوراګانې کوي خدا تنظیم د دې مقصد بسی. نو سورہ مزمل کې په یو آیات کې بیا شلم آیات کې درې قاعدې ذکر کړي چې د جماعت مقصد ابداوی وو فقرؤوا ما تيسر من القرآن لولیا چې آسان وي د قرآن نام. په جماعت کې به علماء کرام وي د قرآن علما به قرآن به بیانوي او دویم قسم خلق واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. نور با کاروباری خلق وي مالدار خلق وي چې په جماعت باندې مال لګي او دریم قسم خلق واخرون یقاتلون فی سبیل الله مجاهدین وي په جماعت کې. نو دی آخر کې بیا وی فقرؤوا ما تيسر منه لولیا چې آسان وي د قرآن. دا درې واړه دا به قرآن سره تعلق ساتي. دی فوج کې چې عہدی وي سپئی کا ولداری کا میجری کا کرنیلی نو د دین علاوه نور عہدی کا ډاکټري یا انجینیر وي نو ایتم دغه عہدی ورکوي دا کرنیل دی دا میجر دی دا صوبیدار میجر دی عہدی آغی دارنګ قرآن عہدی دی ارسوي کته بار درجه کې عالم د قرآن یا طالب د قرآن یا خادم د قرآن هو فقرؤوا ما تيسر من قرآن بټول زده کوي. جماعت جوړ شو تنظیم جوړ شو شیخ القرآن رحمه الله نن 15 کم سلويخ کال مخ کې په 27 فروری 1987 کې دلته زور جماعت هو آخر کې بیمار او بیاغینا میاش رستو وفات شو رحمه الله. الله دې په رحمتونو وري الله دې قبر منور کړي. هغه موږ ته وصیت کړو او زه کټ سره دونه جوخناسم لکه دا شمس الدین مولانا صاحب چې جوخناس ما سره خبره ما اورېدې مولانا صاحب لیکلم دي تاسو به د یو امیر د لاندې کار کوي او د دې مرکز تپوس وکوي د مرکز ته برازي هفته کې برازي میاش کې برازي د دې تپوس وکوي. دا وصیت هغه کړی دی. نو شیخ القرآن رحمه الله بیا په سن 1986 کې 13 فروری 1986 کې په ډېری باغبانان کې شورا وا صوبایي نو پای کې د نشر او اشاعت ډیوټي ما د پاواله کړی و. بیا امداد الله صاحب رحمه الله د جماعت صوبایي ناظم اعلی او چې وفات شو په 2002 کې نو بیا هغه کار ارزي ما تاواله کو خزانشي نو د جماعت او خو کار نه کولو نو هغه عہده ما ته حواله کړل. دا درې عہدې ما سره وي په یو وخت د دې جماعت زما شپږ شپېته کاله عمر دی د قائد محترم او زما یو عمر دی او جماعت چې دی نو په 1957 کې جوړ شوی دی. قائد محترم شیخ القرآن صاحب ایدا خبر اکثر کوي چې زه د جماعت همزول یم. 57 کې اشاعت و توحید و سنت د دې بنیاد خودل شی دا تنظیم مثال قائد محترم سے قلق کله ور کوي چې د جماعت مثال تنظیم داسې دی لکه ول دا پکې تاویږي دا بل بلی دی پکې کې دی بل کې د کمال نه دی دینه تار تلې دی نو 12 ته میټر لګېدل دی هغه میټر ته د دې پکې تعلق د دې بل تعلق میټر سره دی نو دی بلیږي هغه میټر کې کمال نشتا. هغه میټر تعلق بیا برس ترانسفارمر سره دی نو ترانسفارمر هغه ته بجلی راځي او ترانسفارمر هم ځان ته بیا څه کمال هغه کې نشتا. داغه بیا ګریډ سټیشن سره تعلق دی او ګریډ سټیشن داغه بیا ډیم سره دی کې چې یو تعلق هم کټ شي میټر سره تعلق کټ شو ته نه غوندې تار معمولی کو نکټ شو ستا راویته مرکز سره کټ شو تار دې کټ شو پکې باندې تاویږي پکې ته وګوري بلف ته وګوري نه بلیږي نه تاویږي نه تاوا کوي تار دې کټ شو او که کټ نشو دا تارونه خپلو کې اولګي د شارټ شي نو بیا هم کار نه کوي
کته د امیر درجه غواړي یا د مشر درجه غواړي او هغه سره ځان یو ځای کې نو دا بیا تار شاټ شي چې تار شاټ شي نو بیا به همدنه بیا به کار نشي کولی دا کلی تنظیم تا پکور کې فټینګ وکړو د بجلی میټر سره وستا تعلق ضروری وي دا میټر چې دا کلی تنظیم دی دا ټرانسفارمر چې دا ضلعي تنظیم دی دا ګریډ سټیشن چې دا صوبې تنظیم دی او دا ډیم چې دا بیا مرکزی تنظیم دی دا تعلق په ساتي کې کې د مینس کې نیت کې فرق رالو او معمولی ونې تار کټ شو بیا به کار نه کیږي یا کته شارټ شو کته دا مشر درجه غواړي تا نه مشر دی دا هغه درجه غواړي هغه سره ځان یو کې نو تارونه دې شارټ کړ چې تارونه دې شارټ کړ بیا به کار نه کوي بیا کار نه کیږي بل مثال دا دی دا لوډ سپیکر دی د आवाज کوي نو خلک وایي دا لوډ سپیکر وایي ډېر خسته आवाज کوي ډېر تیز आवाज کوي دا کمال د لوډ سپیکر نه دی دلته لاندې یو ماشین پروت دی او یو مایک ته هغه مایک کې आवाज نه دی نه आवाज نه هغه لوډ سپیکر یو باسي زموږ استاد مثال د لوډ سپیکر دی لوډ سپیکر نه چې تار راغلی ماشین ته او ماشین کې دلته بیا لوډ سپیکر دی مرکز کې دلته درس کیږي او دې کې هغه تارونه موږ بوتلی دي نو خپل کولو کې ما لوډ سپیکر لګولې دی فلانه مولوی صاحب ډېر خسته درس کوي کله چې مرکز سره تعلق نه دې نه تار دی او لوډ سپیکر ډېر مزیدار غړنګار کوي غړمبيږي سي او چې کله لاندې ماشین نه تار کټ شو نو بیا هغه आवाज نه کوي تاسو وګورئ سوچ وکئ د چا چې تعلق مرکز سره نشته هغه ډېر لوی عالم دی ډېر جامع المعقول او منقول او هغه आवाज نه کوي دا لوډ سپیکر هغه مرکز نه تار کټي هغه आवाज نه کوي نو دا تنظیم چې دی دا سره پاره دی دا قرآن لپاره فقره ما تيسر من القرآن بس کوم خو یو 2 منټه کې بس دا د تنظیم سره پاره دی د قرآن لپاره فقره ما تيسر من القرآن نبی علیہ السلام تعالی وی اقرا بسم ربک الذی خلق سورہ علق کې اول آیات سورہ عنکبوت کې یوشتم سپارہ اول آیات کې درې سره تمات کې وی اتل ما اوحی الیک من الکتاب سورہ قاف په یوشتم سپارہ کې اخیری آیات کې وی فذکر بالقرآن من یخاف وعید سورہ مائدہ کی آیت 67 کی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سورہ ابراہیم آخری آیت کی وی دیال سمجھ پارا آیت 52 کی ھذا بلاغ للناس دا قرآن دا تبلیغ کتاب دے دا رسول کتاب دے پر دا خلقو داور سو خلقو تا سورہ آل عمران آیت 138 کو ھذا بیان للناس کہتے ہوئے بیان کم نہ لو ھذا بیان للناس دا قرآن دا بیان کتاب دے کہتے ہوئے پنی غلار روانی مورنی غلار اللہ و ھذا صراط ربک مستقیم سورہ آل عمران انعام 126 کی دا قرآن نی غلار دا یوزل درے پنزوستم کوئی سورہ نام کو انازان سورات مستقیما فتبیوه ندا تنظیم دا دی قرآن دا پارا دی او دی قرآن کی کم مسئلہ دا دا قرآن نچوڑ و خلاصہ بیا دا اللہ توحید دے انبیاء علیہ السلام دا توحید دا پار اللہ را لگلو سورہ انعام کی اتلس پیغمبران بیانو کی نوآت 88 کی وئی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَابِتَانُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ شرک کرے دے پیغمبرانو نو برباد سے بو عمل دے نبی علیہ السلام سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تعالی وئی سورہ زمر سلیستم سپارہ آیت 65 کے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ چرتا شرک کو گستا عمل برباد سی او بیا وہ تو اعلانو کا سورہ یوسف دی اللہ سمجھ سپارہ یوسلتم آیت کی قل حاجی سبیلی ادو الاللہ علی مسرت انا ومن اتوانی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین او سورہ بقرہ کی وہی آیت 93 کی ذکر بعض خلق ای شرکم کئی او ځان ته مومنان وای نو الله وای یهود و شرک ول د سی عبادت په کولو او ځان ته مومنان الله ته به سمایا منکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین عجیب ایمان نستاسو کوي شرک او تاسو کوي ځان ته مومنان وای نو ایمان سره د شرک ملاوت کیږي سورہ یوسف یو شپږم آیات کې و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون او
سورہ مائدہ کی آیت 72 کی وئی چې عقیده دې د شرک او جنت در باندې حرام دی انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. او خلاصه د ټولو دا په دې شعر باندې اختتام وکما که پویا سلول غواړي قران کې نو راشه پنځ پیر ته په شعبان او په رمضان کې. واخر دعوانا